سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر رالئ په خیر پښتونخوا ته خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د بخیر پښتونخوا یو بل خوندور اپیسوډ سره مونږ دا وخت تاسو ګورئ په هم پښتو ون باندې لیدونکو سهار دی زه غواړم چې تاسو یو خبره شیر کړم مونږ اکثره نه د خلکو چې کوم سی پوینټ اف ویو زموږ باره کې یا زموږ د کړنو په حوالې سره زموږ د ډریسنګ حوالې سره زموږ د سکین حوالې سره زموږ پرسنالټي هغه کله کله مونږ ډېر زیات ډسټرب کړي نو تاسو یو خبر وکړم که تاسو په دې باندې خوشاله چې ستاسو رنګ غنم رنګ دی یا زیړ دی یا سپین دی چې ته خپل په هغې کې کمفرټیبل یا کم تاسو ډرس چولي کومې کپړې تاسو چولي او تا ته هغه کلر تا ته ځان ښه هغې کې ښکاري که نه نو یا د هغې نه علاوه چې لایک ستاسو ویښته څنګه دي صحیح ده تا ته ځان ښه ښکاري ته کمفرټیبل نو هېڅوک ته انکمفرټیبل نشي کولی او خلک خو به ګوره څه وایي که نه چې لکه اوهو ستا ویښته داسې دي ستا سترګې داسې دي خو که ته په خپل سکین کې کمفرټیبل یې هېڅوک تا ته څه نشي ویلی که ته په خپل ډریسنګ کې چې تا ته پته ده دا زما باډي ده دا زه یم دې کې زه ښه ښکارم نو څوک هم تا ته څه ورته وایي چې انکمفرټیبل کولی نه شي او تا ته څه خراب فیلینګ نشي درکولی چې ته انکمفرټیبل شي یا ته په هغې سوچ ستا موډ ستا ورځ خرابه شي نو کوشش کوئ دا چې کله تاسو آینې ته ودرېږئ او که تاسو ته ښه ښکاري یا تاسو یو ډرس اچولی دی کې ته کمفرټیبل یې خو بل کس راته وایي چې ښه نه دی نو د هغې دومره زیات سوچ فکر مه کوئ او په هغې باندې ډېر موډ مه خرابوئ زموږ زیاتره خلک چې کوم دي د هغې دا یو ډېره غټه مسله ده د هغې دپاره ځکه که څوک مته لږ ووایي چې یاره دا خو ته ښه نه ښکاري یا دا شي خو صحیح نه دی بس هغه غریب چې کوم دی بیا په ورځو پورې په هغه سوچ کې وي ډپریس وي خفه وي نو کوشش دا کوئ چې خپل زړه خپل ذهن سیټسفای کړئ چې دا خوشحالي که نه سیټسفای او دا ډیر غمونه به نه کوئ صحیح ده نو نن بیا تاسو ځینې میلمانه لرو چې د هغې کړنې او د هغې خبرې به موږ او تاسو یو موټیویشن هم راکوي زموږ مخونو به مسکا هم راولي ځکه چې داسې میلمه هم لرم چې زه سره خبرې اترې به زموږ او تاسو مخ باندې مسکا هم راولي د سوشل میډیا د حوالې سره د هغې نه علاوه سوشل ورکس چې کوي زموږ کوم ځوانان د هغې حوالې سره میلمانه چې دي هغه هم په پروګرام کې لرم خو دا غواړم چې ورکوټې شندمه والم د مینه وروسته به راسانه کېږو نو تر هغې پورې تاسو لاړ شئ یو کپ چای راوالي بریک والی او واپس راشي په خیر پښتونخوا ستړي مشئ ور بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ما سره اوس دلته سماجي فعال ناست دی د هغې تعلق د ډسټرکټ کرم څخه دی هغې په سیاسي علومو کې ماسټري کړې ده نورې خبرې به د محمد کمال سره په خپله کوو ستړي مشئ تاسو ښه حیثیت ښه دی جي په خیر راغلی یې ښه نو دا ته وایي چې سماجي کارکون یې خو د هغې سره چې تاسو سیاسي علومو کې کوم ماسټري کړې ده نو دا چوایس تاسو خپلو که نه بل چوایس در سره نو چونکې دا چوایس زما خپلو خو زمونږ د کور ولدي سره اګري نه و چې ته پولیټیکل ساینس نه کوې ځکه څه پته نشته هغوی به دا ویل چې ته سوشیالوجي وکړه سوشیالوجي سایډ ته لاړ شه نو مې بي هغه فیلډ درته ښیي ځکه چې زمونږ د فیملی ایلډر برادر چې دی هغو بیکګراؤنډ ټول د انجیو سایډ نه دی نو هغوی ما ته ویلو چې ته هغه سایډ ته لاړ شه او زما شوق کمپیټیټیو ایګزام ته راو چې زه به کمپیټیټیو ایګزام ته راځم خو چونکې دا زما په خپله کیپیبلیټي وه چې پولیټیکل ساینس سره ما د خپل اکټیویټي هم کنټینیو کړي او سره د ماسټر ما هم دې شي کې کمپلیټ کو لا تر سره شوی نه دی او دا فاینل ایئر دی اوس ایګزام پاتې دی لا صحیح ده نو ستاسو انیشلی ژوند چې کوم دی هغه په کرم کې تېر شوی دی که نه جی ها ما چونکې میټریک ډسټرکټ کرم نه وکړو بیا زه راغلم ما په کوس کوم سکالرشپ و چیف آف آرمی سټاف والا د اے پی ایس کې ما کشمیر نه 2 کاله سبق ویلی دی کشمیر اف ایس سی ما هغه نه کړی دی بیا زه راغلی ما دلته قرطبه یونیورسټي نه بیچلر وکړو اور اوس ماسټر پولیټیکل ساینس پېښور یونیورسټي نه دی ښه صحیح ده نو مطلب دا دی چې تا داسې نه دی چې تاسو یو ځای کې په کورس سبق ویل تاسو ډفرنټ ځایونو ته لاړ نو ډفرنټ ځایونو کې خو بیا به دا ستا ډفرنټ ایکسپیرینس شوي بالکل ډېر زیات ډفرنټ خلک یي د هر یو ځای اټماسفیر چې دی هغه جدایي خلک جدایي که نه بالکل نو دا راته وایي چې کشمیر کې کله تاسو اف ایس سی کوله نو د هغه ځای ماحول ستا دپاره څنګه و څونه ټایم تا ته ولګي چې تا هلته ایډجسټ کړي یا څه هلته کې نوي وو بالکل چونکې فرست ټایم چې زه هلته لاړم نو هر څه نیو چونکې نجیبه چې چېرته هم بل ځای ته ځې نو انوایرمنټ اټماسفیر خلک
هر څه به تاته نیو ښکاري او ډېر غټ چیلنج وراته ډېر زیات لرې دی د پېښور نه او بیا پښتونخوا نه زال ته خو ما ریسک واخیستو ما ویل زه لاړ شه هلته به ته سمثینګ نیو گین کړې چې مطلب ته دنیا وګورې چې هلته څنګه لاړم نو داسې خاص څه زما میچینګ ولا څه سیټ اپ هلته نه و خو چونکې نه و بالکل بس خپل ځان مې سټیبل کول ورسره ورو الحمدلله نه لکه میچینګ څه نو څه حوالې سره میچینګ لایک هلته لکه ډریس اپ زمونږ کلي نه کړی او ساده کم کپړې به مو کړی هلته پینټ شارټ راغلو منځ کې خلکو سره انټریکشن راغلو آرمي افسرانو سره انټریکشن راغلو نو زمونږ دپاره ډېر ټف شوه دا خبره خو لیټر اون الحمدلله ودین 3 منث کې ما ځان ایډجسټ کړو خلکو سره او زه د هاسټل ما سره 140 کسانو پکې آرمي هم وه ټول زما انډر شو بیا ما ته یو سیش ملاو شو هیډ بوای والا زه د هاسټل هم هیډ شوم د کالج آلموست 6-7,000 سټرینث و دا هم هیډ شوم زه به ووایم چې دا زما خپل ځان اچیومنټ و ډېر ښایسته اچیومنټ ډېر غټ اچیومنټ دی آرمي څوک کنټرول کولی شي نه هغې انډر چې آرمي د هغې انډر کار کوي نو څنګه چې تا ویلې چې اکثر نوي ځي ته نوي ماحول ته نوي خلکو سره خلک ایډجسټ کولو کې ټایم لګي نو که ته موږ ته دا وایې چې اغلته کې څنګه تا شروع کړله ځکه چې نور خلک مو ته وایي چې په هاسټل کې ډېر خلکو بیا په زرهاو خلک چې کوم دی په کالج کې موږ نه نو داسې څه چې هغه ته دومره تکړه کړلي چې دا ټول خلک چې کوم هغه ستاسو انډر کار وکړي تاسو سیش میلاو شي زه به ټولو نه اول کریډټ خپل والد صاحب ته پیش کوم چې زما والد صاحب دومره سخت دی چې مونږ داسې غټ کړي وو کنه چې ډیسپلین ځکه چې مونږ وایي کنه چې آرمي والا چې د غي ژوند کې د ټول نه زیات ډیسپلین دی اول نه والا تر اخره پورې بیا مونږ چې عام خلک لاړ شو مونږ چې ترڅو ډیسپلین کې راځو 3 میاشتې خو ډیر کم ټایم دی ټایم علي خان تاسو والد صاحب مخکې نه ما نه اکثر التا میجرز یا کرنل دا تاسو کو چې تما ته وې ټرین کړي چای almost په معنا تاسو کېدو ما ورته صرف یو خبره وکړه چې ما والد صاحب ډېر سټریک رول دی او ویل ډیسپلین دی څه رول ولګ مونږ ته وایي رول داسې یو چې مونږ لکه والد صاحب پراود ټو بی هغه میکینیکل انجینیر دی مونږ به سحر سکول ته لاړو او سکول نه واپس به چې رالو ورکشاپ کې به لګیا کو 2 بجو نه تر 7 پورې بیا هغه نه پس په مونږ کری صاحب د کیناستو سبق په مو ویلو بیا 9 نه تر 12 پورې مونږ د سکول سبق ویلو ایون زما څومره د سکول فرند دي کنه نم څوک ورسره کینی کنه هغه به درته ونه وایي چې مونږ په خپل لایف کې د کمال سره 10 year تیر کو دا مونږ د مارکیټ نه بهر نه دی کتل چې راوتی کور نه بهر ها کتلې مې د مونږ کور ریکوایرمنټ په سبزی پسې بلاړو د نور سامانو په کارو به مې راوړو خو والد صاحب زمونږ باندې دومره سخت نظر ساتلی دی چې نن هم دا غیدا کمال نه کنه چې تلاړې ګوره او چې دینو ټول خلک د خپل انډر راوستو دا اف کورس دا یو غټ اچیومنټ دی ښه سوشل ورک ته راغی او خبرو کې تا ماته چې تاسو مشرانونه چې کوم دی الریډي انجیو سره لړ نو دا سوشل ورک ته چې کوم دی تاسو څنګه ذهن راغی چې ته خلکو د بهبود لپاره یا د هغې د مرستې لپاره کار وکړې ډېر زبردست کوېسچن دی دا چونکې زه کله ما اف ایس سی هلته کوله نو میټریک نه پس زما یو بچپن نه ویژن و چې زه به خپله سمثینګ نیو کوم په خپله باندې بار څه کوم ما چې میټریک وکړو ما په هاسټل کې دننه ماشومانو ته ټیوشن خیالو دننه ما به خپل ارننګ ځان ته کول خپل ایکسپنسز به هغه باندې ما پوره کولو کور نه ما نه راخیستې پیسې لیټر اون چې کله اف ایس سی مو که واپس راغلم زموږ فیملی آلموست تللی وه عمرې ته دا خبره زه اوپنلی دلته کوم زما سسټر وه پریګننټ وه نو هغه بیا چې کله زموږ اوښي هغوی راوسته دلته هسپتال ته نو هغه ټایم کې زما سسټر ته د بلډ ډېر شدید ضرورت و ډېر زیات ضرورت و بس اخوا دیخوا خو دومره ستړی شوم د پېښور یونیورسټي سره دومره ذلیل شوی یم چې زه درته هغه الفاظ ما سره نشته که نه چې باران هم شروع بس ایک یو ورور ته به مې عمرې ته کول وکړو چې دعا کوه چې خدای تعالی یو ځینه مهربانه شي بس یو بل الله تعالی یې وال لار سیخه که خپل ورور بلډ ورکو کزن مې بلډ ورکو نو هغه نه طریقه جوړه شوه الله تعالی هر څه په خیر سره وکړو نو بیا زما هسې کېناستم شپې ټایم کې لږ افسوس را سره و چې نن زما خور دومره په تکلیف شوه په عذاب شوه سبا د بل چا خور هم داسې کیدلی شي نو سټیپ اپ ما هغه نه واخیستو یقینا زه درته کوم نجیبه چې په الله باندې یقین وکړه چې کله هم دا کار ما شروع کو دا کار ما داسې شروع کو چې یونیورسټي کولیګ چونکې تاسو پروګرام هم دلته کړی و هغه سره ما خپلو منځو کې انټریکشن وکړو چې یاره
اوس څه کول دي هغوی ما ته وویل چې ډېر ښه انیشیټیو دی مونږ په یو ځای باندې لګې شو کار مې شروع کړو خو زما انډیویجوال هغه انډیویجوال بیا مې داسې وکړو چې خلکو سره رابطې کولې بلډ هم رایوځې کول ټولو نه چیلنج دا و چې هغه ټایم نه زمونږ ګیرې وې نه مې بریتونه و بس هلکانو چا دومره ټرسټ هم نشو کولی چا کور ته به چې لاړو چا نه به مې څه نو ګیره او تسبیح د ټرسټ دپاره ساتلي ټرسټ دپاره مې ساتلي دي چې خلک یې اوس ګوري که نه نو بیا هلته چې مونږ د الخدمت فاونډیشن سره بیا فاطمیت فاونډیشن سره دوی سره مونږ ملاقات وکړو چې ملاقات مې وکړو د هغو نه مونږ ته ډېر ښه ریسپانس میلاو شو هغوی دا خبره وکړه چې تاسو به اونه کوئ په دومره عمر کې چیلنج یې راکړو ټف دی نو مونږ ورته ویلو انشاءالله د الله په حکم سره کوو به کمپین مې خپلو منځو کې سټارټ کو تا بل ته به څو کسان مې راټول کو چې راټول مې کو نو فرست ټایم کې مونږ 35 بلډ بینک ورکو هغوی ته چې ور مو کو زه درته دا قسم سم ویلی شم چې هغه کوم ټایم هغه سکون ما ته میلاو دی ما په خپل په 20-21 سال کې هغه شانتې وخت نه دی کتلی کوم ریلیکسیشن ما ته خپل روح ته میلاو شوی دی بس دا سټیپ اپ مې واخیستو دا مې واخیستو همداسې بس ډفرنټ ځایونو کې منډې ترډې منډې ولنټیرلی مې ډېره زده کړه وکړه خلکو نه دا کار دا سټارټ مو هغه نه اخیستی و بیا اوس هم شکر دی په 18 کې مې خپل سیټ اپ روان کړو ټرایبل یوت اسمبلی روانه و دي سره دې باره کې لږ موږ ته ووایئ جی ټرایبل یوت اسمبلی چې کومه دی کرنټلی ایز ا پریزیډنټ دا زه لیډ کوم په دې کې موږ سره ډېر زیات ممبرز دي الحمدلله او کوم علاقې دي ټرایبل دا ټرایبل لکه زه به ووایم 18 کې دې کله اسټابلیش وه په 18 کې بیا دا مونږ صرف محسوسه کړې وه چې صرف 7 ایجنسیز کوم ډسټرکټ کو دینه به کسان راځي دا به مونږ ایډجسټ کوو ټیک شو نو بیا مونږ لکه لیټر اون 19 کې ما ته خپل پاور راغلو هر څه ما ځان سره لاس کې ونیولو د ټرایبل یوت اسمبلی مین مقصد دا دی پولیټیکلی سوشلی اویرنس دی تاسو ته که پته وي دا ډسټرکټ چې کوم دی مخکې پارټۍ دا ډېر غمزبلې دي دلته که هم لاړ شي چاته د سوشل پته نشته چې څه ته وایي چاته پولیټیکلی پته نشته مونږ خلکو نه نن هم تپوس وکړه چې پاکستان عمران خان څه شی دی هغه چې بادشاه دی دا ورته پته نشته چې دا وزیر اعظم دی بادشاه څوک دی زمونږ خلکو کې هغه اویرنس نه و د سټیپ اپ په 19 کې مونږ واخیستو یو نیټورک مې جوړ کو هر ایجنسی کې یو سوشل اکټیویست مونږ وساتلو چې ته به دغه ایجنسی دغه ډسټرکټ چې کوم دی دا به ته موبلایز کوې څومره هم کمیونټي دی دا به ته موبلایز کوې هغوی لګې شو خلکو موبلایزیشن سټارټ کو موبلایزیشن به مونږ ټول نه پلس پوینټ داسې کول څنګه پارلیمنټي سیشن دلته کیږي داسې پارلیمنټي سیشن مونږ سټارټ کو په ډسټرکټ هال پېښور کې مونږ سټارټ کو خلک مې راوستو هغوی ته ډفرنټ عہدې ورکې لګه دوه پارټیانې مونږ پکې جوړې کړې ټرایبل یوت اسمبلی کې یو قائد اعظم دی یو علامه اقبال دی پارټي چیپونه مې مو ستلو چې ته د پلاني پارټي چیپ او ته د پلاني پارټي چیپ نو دې سره سره هغوی هم خپل انټرست په دې شي کې پیدا وکړو هغوی الکان راغلو پولیټیکلی ځان اویر کو څه آیا د زمونږ ملک کې الیکشن کیږي څنګه دا طریقه مې ورته وښایله صحیح ده څه فکر کې چې څومره امپورټنټ دا زمونږ قبایلي سیمو کې د خلکو دپاره چې هغه باید په دې باندې پوه وي چې الیکشن څه ته وایي یا دا چې کوم اویرنس تاسو غواړئ چې هغوی ته باید ورکړی شي څومره امپورټنټ دی د دې اهمیت څه دی دا اهمیت خو ډېر زیات دی لکه ما درته سټارټ کې ویلو چې زمونږ د خلکو ته دا پته نشته چې دا څنګه کېږي ټیک شو اهمیت دا لري که نه لکه اهمیت مطلب مې دا دی چې لکه کوم دی اویر شي نو د هغې اهمیت به څومره وي او د هغې په ژوند باندې به څومره اثر کوي بالکل ژوند باندې به د دوی اثرت ډېر زیات شي ځکه چې لکه یو منسټر یا څوک هم الیکټ کېږي څوک په اقتدار کې راځي هغوی دوی ته پته ولګي چې آیا دا کس څنګه کېږي سبا دي کې هغه جذبه خپله راځي آیا دی کولی شي زه هم کولی شم لکه اهمیت خبره تا دا وکړه کې پلس پوینټ صرف او صرف یو دا پوینټ هم کېدی شي کمال چې لکه هغې ته پته ولګي چې اوکې کم کس چې راځي الیکشن ګټي نو د هغې باندې کم ریسپانسبلټي د سیمې او د خلکو نو بیا چې کله هغې دې باره کې معلومیږي نو به صحیح کس ته ووټ ورکوي صحیح ووټ دا زه به خپله ووایم که نه چونکې ډسټرکټ کروم سره تعلق ستم زمونږ اوس ایم این اے چې وفات شوی بیا زمونږ ری الیکشن کېدو چې کېدو زما ورور خپله الیکشن وکړو هلته په قبایلي سیمه کې خیبر والا هم ما وکتو په کورمې والا هم ما وکتو خو هلته صرف او صرف په ټي وي اوپنلی وایم پیسې نه بغیر کار نه کېږي هلته به ته یو په ټریپل پیسه لګایي بیا به الیکشن ګټې اوس کرنټلی پی ټي آی وین کو پی ټي آی آفټر 20-25 سال هلته وین کو خو الیکشن لکه څومره منډې تړې ما پکې ووالې ما هر څه وکتلو مونږ خو هسې ویل چې د الیکشن بس کېږي او خلک ری الیکټ کېږي نه دا خو ډېر لانګ پروسس دی دې کې به ته څه کوي خلک کوم صحیح سړی وي کوم پیشنټ وي کوم څه کول ولي
کوم ځوانان دي هغوی ته نه ګوري بلکې هغه ته ګوري چې څوک پیسه زیاته راګوي. ډېر معذرت سره وایم چې زمونږ څومره هم سوشل اکټیویسټ موږ نه مخکې چې څومره 2010 نه تر اوسه پورې چې لګیو ما په د الیکشن کې خپله کتلي دي خپلې سوشل اکټیویټي پرېږدولې تا ته پکار چې ته ګایډنس د یوتو کې چېرې مطلب کوم تا ته ښه دی هغوی خپلو پیسو پسې لاګیا شو. ډېرو پکې ګاډي واخیستو ډېرو پکې ځان دا خبره تاسو کو نو کوم ځای کې چې داسې تاسو په خپل هم ایز ا سوشل ورک کار کوي تاسو چې تاسو بلډ حوالې سره کار کړی دی کنه نور خلک هم دي بیا داسې خلک هم تاسو چې د سوشل ورک د لارې ډېرې پیسې راځي نو خلک به ټرست څنګه کوي بیا دا خبره ټرست نه کیږي نن سبا. زه د ټرایبل یوت اسمبلی حوالې سره چونکې زه درته یو خبره وکم په 19 کې سکله مونږ سیشن کو بیا جی ایچ کیو ته ما وزټ کو زمونږ یوت ما سره سره اسیف غفور صاحب سره مونږ ډېر زبردست میټینګ شوی هغوی طرف نه مونږ ته دا هر څه میلاو شوي چې یس تاسو کولی شئ هر څه وکئ تاسو کې کیپیبلیټي شته. د نایم د ټرایبل داسې و که زمونږ خلک ډېر زیات خراب شوي وو د اپریشنو سره د ډېر هغه سره نو چونکې آرمي مونږ ته ډېر فوکس راکړو انټرنشپ یې مونږ ته سټارټ کړي مونږ سره سپورټ شروع کړو ډفرنټ هغې وکړو. په 19 کې مونږ ملاقات وکړو بیا مې سیشن وکړو سیشن سره 20 کې مونږ ته ډېر زیات مشکلات راغلو. زما اصل کې د اسمبلی میشن هم دا دی ویژن ګول چې مونږ په ایجوکیشن کار کوو مونږ په هیلث باندې کار کوو مونږ کیریئر کاونسلینګ کوو. زه په خپله باندې زه موټیویشنل سپیکر یم او څومره هم یوت وي هغوی ته منت کې یو ځل زر راکال کوم هغوی ته خپل پرسنالټي بیلډ کوم په لیډرشپ باندې ورکوم کیریئر باندې ورکوم نو د ډفرنټ شوبو کې مونږ کار کوو. لکه تا د ټرست خبرو که زه د ټرست خبرې ته راځم بیا ایجوکیشن باندې بیا سوري دا کورونا چې کوم کیسز راغلو کورونا کوم ځای کې هغه کوم ما ډفرنټ ارګنایزیشن انجو سره ایم او یو ساين کې چیرې مطلب زمونږ قبایل د دې شي نه دي خبر اول زما د کور ولنه خبر چې کوم په علاقې کې دي دا نه دي هغوی دپاره مونږ اویرنس ډور سیشن شروع کړو فیمیل ډېر ټف دي هلته هغه مونږ راونیولې چې یار پلیز تاسو مونږ سره هیلپ وکړئ دې شي کې. کورونا مونږ ته ډفرنٹ ارګنایزیشن مونږ ته ډفرنٹ سټپ راکو راشنې مونږ ته راکو مونږ ته سینیټایزر راکې سافټ راکو ماسکونه راکو دا شی مونږ لکه په کې پی کې چې ماته د 7,500 فیملی ته مونږ دا مکمل راشن او مکمل سټف رسولی دی د کورونا حوالې سره. بیا هغه نه پس په ایجوکیشن باندې ما کار شروع کړو ځکه چې زموږ خلک اکثر چې راشي ایجوکیشن ځکه پرې دی مزدورو طرف سوچي مزدوري سټارټي هغه ما سره ایکسپنس اکونومیکلی نه دي سټرونګ بالکل ما سره پیسې نه وي ما څوک چې زه خپل لینک مې سټرونګ کو ټیچر سره مې کنټیکټ خو سټرونګ وساتلو اونر د ایجوکیشن د ایم ډي هغوی سره مې تعلق وساتلو الحمدلله بیفور 1 منث ما چې کله اف ایس سی رزلټ نه وتلی هغه نه مخکې ما ټیلنټ هنټ سکالرشپ کې پی کې دوپاره ارینج کو سره مطلب تاسو په ډیفرنٹ کالج کې ایڈمیشن کولی شئ ټیسټ ډېر سکسیسفولي وشو. اوس چې ما ټیسټ څنګه ارینج کو تا ټرست خبره وکړه نجیبا یقین وکړه چې زما خلاف کسان ودرېدو چې ودرېدو زما د اسمبلی کسانې دومره ډسکریمینیټ کو هغوی ته خبرې شروع کړې دا خو هسې ګپ لګئ ما څوک پرسنلی اکس ته کول وکړو چې تا د نیوز دومره خوار کو ته ما ته دا ووایه آیا دې شي کې زما پرسنلی انټرست شته فایده څه شته پکې یو قبایل یې ته هم یو قبایل یم زه هم ما ته و تا ته پکار دی چې یو شو دا قبایل مونږ داسې خبر کو راجوړي کو ورته ونه وایو چې ته د یوې ځای ته د بل ځای خپلو منځو کې یونټي شو کوي دا ایجوکیشن که تا په ذریعې حاصل کړي که زما په ذریعې حاصل کړي ایجوکیشن زموږ خلکو ته زموږ سیمې ته راځي نو زه ډېر زیات دې شي کې ډسکریمینیټ شوم بس ما خپله زړه کې وویلو ستا د لیډرشپ مطلب څه دی ستا مطلب دا دی کنټرول او الله باندې باور حوصله نو ما څوک چې دا ټول مې اګنور کو سټیپ اپ مې واخیستو الحمدلله کې سکسیس شوم. بیا دا اوس 10 دن مخکې په انټي ډرګ باندې ما ډېر ښایسته پروګرام وکړو په متنو کې کلاخیل علاقه دی هلته زه ډېر زیات خفه شوم چونکې مخکې به داسې و چې مونږ به یو واک کولو مونږ به ولو چې انټي ډرګ دا هغه مونږ به ډېر هغه وکړو ما یو سوچ وکړو مالکه چېرته ته اوس واک کوي د دې خلکو سره ستا انټریکشن نه دی شوی مې بي بلډ شیټ څه خونریزي وشي انسان نه څه تکلیف ورسېږي نه دی پکار بلکې اول ته خپل ورشه ورالم کمیونټي خلکو سره ملاو شوم ډېره په مینه محبت ما ته ډېر ښه ریسپانس راکو چې دا ریسپانس 3 دن تېرېدی ما د پروګرام تیاری کوله ما پسې کالونه سټارټ شو کال سټارټ شو کمال بنګش خبرې کوي جی جی بالکل جناب تا یو پروګرام روان کړی دی مالو بالکل مې روان کړی دی نو وی پروګرام اونه کې دلته ایون ما ته د لایف ریسک هم ملاو شو ما ته دمکیان هم ملاو شي چې پروګرام اونه کې ما ورته ولې اونه کې وای نه که نه وایي ته
پېښور ته زه درځم کینو ډیل وکړو زه ورته ډېر زیات وخندېدم مل ته ما سره ډیل کوې ته به ما ته څومره راکړې ها صحیح لکه دې شي کې رسک اخیستل دي لکه سوشل ورک کې هم یا د خلکو د ښېګړې دپاره کارونو کې هم چې دی نو دا مسلې مسایل رسک ډېر زیات دي تاسو خپل سفر جاري ساتلی دی مطلب اوس کنټینیو پرون نه بل اتوار هفتې ورځ به زه ووایم د پرون نه بل پرون ما اوس دا ریزلټ چې ووتو د اف ایس سی والا میټریک والا دوی دپاره اوس ما د ټیوشن اکیډمي ارینج کړه پېښور کې ما ویل چې کوم خلک دي تعلیم سره سره اکیډمي هم وکړي دلته نو دا خبره دی ټرست خبره مې صرف دا درته د ډرګ پسې زه رالم که چېرته ما هغه پیسې اخیستې وای ما باندې د څومره هم زما فالوورز دي که نه دوی به ما باندې ټرست ختم و نو بیا به خلکو ما پسې رد و بدل یې اوکې ډېره مننه کمال تھینک یو سو مچ کامیاب اوسئ او لیدونکو هم دې سره یو ورکوټ شان د مالو په خیر پښتونخوا کې بیا واپس راسان کېږو په خیر پښتونخوا ستړي مه شئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو کله کله انسان چې داسې ټایم راځي په انسان باندې چې هغه د ژوند نه تنګ شي ستړی شي او هغه ژوند نه ستړی شي چې کوم هغه د ځان دپاره تېروي کومې هلې ځلې چې د ځان دپاره کوي که نه نو اکثر ستړی شي چېرې زه به څونه دې کې محنت کوم دا نو تاسو هغه وخت سوچ کول چې ځینې خلک داسې دي چې هغوی د نورو خلکو دپاره منډې وایي د نورو خلکو دپاره ژوند کوي د نورو خلکو دپاره هلې ځلې کوي هغه خلک دي چې هغه ایز سوشل ورک کار کوي یا هغوی داسې بنسټونه جوړ کړي دي چې د هغې د لارې ټولو نور ملګري ځان سره یوځای کړي دي او د خیر ښېګړې کارونه کوي ما سره اوس د هیلپینګ هینډز مشر چې دی ناست دی شاهرخ خان د هغې سره به خبرې کوو د بنو د ښایسته سیمې سره دی تعلق دی جی ستړي مه شئ څنګه تاسو ښه یې جي صحت ښه دی الحمدلله جی ښه نو بنو کې د شروع نه اوسېدی که نه بنو سره هم صرف تعلق دی نه جی سټارټینګ نه خو بنو کې وو ښه جی خو 98 99 کې چې کله ایرپورټ بند شو بابا ټرانسفر پېښور ته وشو نو بیا هغې ټایم نه بعد پېښور کې تاسو پېښور کې جی جی پېښور نو مطلب دا دی چې تاسو تقریبا زیاتره ایجوکیشن چې کوم دی پېښور کې شوی دی چېرته نه هم سبق ویل دی ما اسلامي کالج 8 نه سکولینګ کړی دی ښه جی او پېښور ماډل ډګري کالج نه مې اف ایس سی کړی دی ډېر ښه ما څنګه پروګرام شروع کړی چې نن سبا انسان چې صرف ځان دپاره ژوند تېري نو هغه دپاره ډېر ګران وي بیا دا چې د نورو دپاره کار کوون هغې نه هم زیات ګران کار دی تاسو څونه خلک چې ستاسو غوندې د خیر ښېګړې کوي دا ډېر غوره کار دی د انسانیت خدمت کول د انسانانو دپاره څومره چې ګران دی دومره د دې ثواب هم دی که نه نو دا راته وایي چې څنګه تاسو ته دا ذهن ته راغی چې یاره زه د خلکو دپاره هیلپ وکړم او بیا تاسو دې ته دغه شو چې تاسو خپل یو بنسټ یا یو NGO تاسو ولرئ بیسیکلی دا سټارټینګ کې ما یو څو ځله ماته داسې بلډ کیسز وغیره رالو چې بیا یونیورسټي کې زه وم نو تاسو بلډ ورکول یا دا پی آر موږ لږ ډېر جوړ شوی و هغه کې میډیا کلب کې وم نو ماته داسې یو دوه کیسز وغیره به رالل نو اکثر به ورته زه خپله ډونیشن ته لاړم لکه ما به ډونیټ کړه بلډ خو څو ځله داسې وشو چې لکه زه به تلم نو کله لرې به لاړم لکه هغه ته پنډۍ سایډ ته نو ما ته یو ورځ ښځه ناسې وویل چې لکه ته دومره منډې ته ډېر خدا نخواسته سبا د اکسیډنټ وشي څه وشي تا ته به لپاره بلډ څوک ارینج کوي بس هغه ټایم هغه یو کلیک وشو او ما مایند کې رالو چې داسې یو ټیم چې جوړ شي چې هغې کې مونږ د ډفرنټ خلکو کیسز مونږ ته راځي او مونږ هغه ارینج کوو بس هغې سره سره دا یو سیسټم سټارټ شو 2016 آنورډز د خیر کار باندې زه لګیا یم او دا هیلپینګ هینډز نو تاسو هیلپینګ هینډز نوم دی بیا کېښوده جی پهله مو سرف د هیومینټي ورکړی خو امو زموږ سلوګن دی خو چونکې زما یو څو ملګري یاران دوستانو هغو ما پوینټ آوټ کړو چې دا دومره آسان کارونه نه دي او ته داسې کې داسې کې نو ما ډایرکټ شپې هغه شی ډیلیټ کو پیج مې ډیلیټ کو خو افټر ا ویک ما چې بیا دا سٹارټ کولو نو ما دیتا هیلپینګ هینډز نوم ورکو چې دا یو د خیر لاسونه یا خلکو سره د ښېګړې د خیر ښېګړې لاسونه بالکل نو دې کې تاسو صرف بلډ ارینج کوئ که نه نور هم اکټیویټیز نه دې کې الحمدلله مونږ هر هغه پهلو چې کوم غریب کس دپاره یا کوم غریب کس دپاره پکار وي لکه دې کې راشن ډرایو شي دسترخوان لګو مونږ په پورا رمضان کې بنو کې DHQ اسپتال کې لګي ایبټ آباد کې اسلام آباد کې نو موږ د سرخوان لګو هغې سره سره فیس کیسز سپیشلی چې کوم داسې خلک دي موږ سپانسر کوو لکه 8 9 آنورډز موږ خلک فیس دپاره
ट्री प्लांटेशन چې کوم شو کلین اینڈ گرین پاکستان چې کوم پروجیکټ دی عمران خان هم سٹارټ کړی دی دا د باندې لګیا یو سره یو مونږه انیشیټیو چې کوم 2017 نه اخسته دی هغه دا د مین چې اب خیرات نه روزګار مونږه سره چې کوم کس کانټیکټ وکړي چې ماته د پکار دی هیلپ پکار دی نو مونږ هغه ته نغد پیسې نه ورکو هغه ته مونږ وړو کې غونډې یو روزګار ورکو نو هغه سٹارټینګ مونږ ګلګت نه اخسته او اخذا اوس هم ماشاءالله د 2017 نه والا اوس پورې 68 پلس ایئرز دا او مونږ ته هغه د میاشتې 500 400 1000 روپے ډونیشن را لګي او ماغه خزه چې کومه ته مونږ دا روزګار سٹارټ کړو نو هغه اول خو د خزي باره کوي چې روزګار مته شروع کړو دا غي نه لاو بیا جی دا یو بيخي لکه بیل خزا خلی یو خزانو ټول خاندان ماندان نو هغه مونږ سره کانټیکټ وکړ راشن د پاره نو ما دا ایډیا ورکړم چې راشن به هر دوه میاشت درې میاشت لکه مونږ چې درلګو هغه ګلګت پوره ټیم خو بیا هم لکه هغه زه ته لګا نو مونږ هغه ته دا ایډیا ورکړ چې کور کې دنه مورته یو لګړو کې غونډه کنستراکشن وکړو دیوا هغه مورته جوړ کو وړو کې دکان پاګه کې دا زنانا جامې شوې دا بنگړي منګړي دا نور سامان د منیارې لګ دې سامان دا وړو کې سامان مورته د لکه 15000 روپو واخستو او هغه سره چې کوم سرویسز مونږ ورکو د پینډۍ نشو لاهور نه سامان سټیل ورته مونږ پرچیز کو ورته لګو لکه پیسې هغه را لګي پیسې اره لګي ځکه چې اوس خو سر سیستم روان دی خو مونږ دلته ورته پرچیز کو زما یو ممبر دی بورډ اف ډایرکټر سحر عباس هغه هم دا غزي دی نو هغه شکلم فیملی زی کور والی زی نو هغه سامان ځان سره والی او دته ورسره بس دا د سیستم روان ډیر دین علاوه بیا نور خلکو له هم تاسو کوم دین علاوه پنډي کې مې دوه درې کسانو ته دا وړو کې ریډي میډي ټایپ سیستم فروټس والا دا مې سٹارټ کړل د سبنو کې مو یو څو کسانو ته دا چینچی شو رکشا دا سره هغه ورکو هغه بس باغې باندې دا څومره خده کنه لایک ګوره پیسې چې چاله سونه ډیری مور کې هغه ختمي شي اندن بیا هغه بیا دې مجبور چې بیا چاته لاسونی سي کنه بل مین کار پدې کې دا راځي اکثر لکه غریب کورو سایت ته دا مسله وی چې میل لک ډومیننٹ وی اکثر زینو کې ته میل ته پیسې ورکې هغه لکه ماته دا کیس راغلی ما به یو کسته ورکولې هر میاشت 5000 روپیز نو یو ورځ راته ښځې فون وکړو د بل نمبر نه او هغې ماته وویل وایي چې لکه ته خو زما خاوند له پیسې ورکې خو دلته رارسي نه چېرته لګي اخوا دېخوا ولګي نشې شوې نور دا سامان شو که نه غلطو کارو باندې نو وایي مونږ ته سټل هماغه شی ریکوایرډ وي وایي زه کارونه کوم په کورو مورو منډې واما خو وایي اچھا خبر دوه ټیمه خوراک مونږ ته روغ نه میلاویږي نو هغې د وجه دا 2017 نه اونورز بیا مونږه نګد پیسې ختمې کړي دي دا راته وایي چې تاسو سره څونه کسان کار کوي مونږ سره 250 300 پلس ممبرز دي آل اوور پاکستان لکه دا دومره غټ ټیم نه ده خو سټل دومره مونږه ډیفرنٹ نو دا څنګه دا ډیفرنٹ خلک دا ونټیلري تاسو سره کار کوي دي خو څه پیسې میسي نه دا یو روپے کاستم نالي مونږ نه بس مونږ ټول شي لګیایو بس دا صرف هماغه د پاره چې نن سبا مونږ چې کوم حالات دي نو هغه کپ مسلمانې باندې وي کپ اسلام باندې وي مونږ هغه شانتي نشه څنګه مونږ ته پکار ده نو هغه سره مونږ د لګې ډېر منډې تړي دا ثواب کارم کوشي لګ ثواب سړې په دې طریقه مو غټي دعاګانې دي د انسیډنټس یو شوي دي چې هغه ما لکه مایند ما ته اوس هم سټیل وای چې دا صرف دا دعاګانو د وجې نه زه بچ شوی ښه لګ راته وایي څنګه داسې یو څو ما اکسیډنټس شوي دي بایک لکه داسې اکسیډنټ مې هم شوی دی د سنټورس ګیټ مخې ته چې لکه ډایرکټ ګاډي راووتو زه هغه هیټ کړم او لکه هغه چې کم ټایم فیو سیکنډز هغه هوا کې زه وم که نه هغه ټایم ما بس کلمه او هغه تیر کړو چې بس تیره دې کړه خو څنګه هماغه سما بایک مخکې لاړ شو پر سیټ باندې زه را پرېوتم لکه او چې زه راودرېدم ما لکه آی واز شاک ما وی چې جګ جوړ وې ما وی چې لکه مې بي چې زه دلته اړو یم نه ځان ته مې کتو حیرانه ټایپ وم وای کنه وای نیکی کا دریا مې ډال وای نیکی چې وکي چې وبو ته ما چې هغه هم نوړي کنه دا خبره ده دا راته وای چې د دین علاوه چې لک تاسو د بلډ حواله سره هیلپ کوي په بدی کورونا کوارنټین کې تاسو سره حالې ځلې وستاسو د بنسټ کووډ کې مونږه ټول مین کار چې کړو ډیر خلک افیکټ شوی دي زموږ فیملیز نور د فیملیز افیکټ شوی دي نو مونږه لکه سٹارټینګ 2019 کې like 2500 plus bags ration bags different cities ke different areas so show you aghi bags ki by your family the part aghi ki ba 5 kg agwa chini wa 5 kg oil bo 10 या 15 kg वाला दा आटा बा different cities के different packaging बा आगे ने अलावा दाल शोल लोबिया दा जरूरत जी कम सामान ने साबुन like आगे बा मुंगा cost को 4500 to 5000
هغه یو بیگ به کاست کو هغه کې به مونږه د فیملی کسانو مطابق لکه که یو فیملی کې 4 کسان دي دا هغه ډیفرنٹ پیکیجز به د یو کې فیملی کې 8 کسان دي دا هغه به ډیفرنٹ پیک نو دا به مونږه ډیفرنٹ فیملیز ته دسه ډیلیور کول سره مو دا میډیکل اکوپمنټس لکه دا ماسک وغیرہ شول دا سینیټایزر شول په ډیفرنٹ ایریاز کې به مونږه دسه دا ډیسټریبیوشن وغیرہ کولو شاروخ تر ته وایي چې تاسو فندز کم ځای نه راځي فندز خو چې دغه سټوډنټان چې کوم زما ممبران دي مونږ خو زیات ډېر چې کوم دي دا واتساپ په تھرو واتساپ سټوریز په تھرو یا فیسبوک په تھرو مونږ لکه پوسټ لګو مثلا اوس یو ځکه چاته ضرورت چې تاسو هغه سره هیلپ وکړي یا د راشن یا غواړي چې ورکوټه کاروبار یا څه وته نو هغه د پر فند څنګه راټول هغه د پردې چې مونږ کانټینټ رائټران خپل یو پراپر پوسټ لیکي په واتساپ سټوریز باندې ولګو په فیسبوک پیج باندې ولګو هغه خلک وګوري مونږ نه لګ ډیټیلز والی د یو 100 ډونرز دي زموږ یو یو کې ډونر دی هغه د سینور شول هغه یو ټرسټ بیلډ شوی دی بس هغه کیس ویني چې په اواز کې وي نو مونږ ته ډایرکټ پیمنٹ راولي ټرسټ خبره تاسو وکړه کنه د سوشل ورک په نوم باندې کنه یا د خیر ښېګړې کارونو په نوم باندې ډېر خلکو ډېر میس یوز مو کړه نه مې ډېر میس یوز کړي غلط یوز کا دا غي وجه د خلکو ټرسټ هم نشته نه بیا په داسې سچويشن کې یا په داسې سوسایټي کې ټرسټ بیلډ کول ډېر ګران کار دی تاسو ټرسټ څنګه بیلډ کړئ څنګه خلک ننم کوي چې تاسو سره یا د هیلپینګ هډ سره هیلپ وکړي په مین هغه د اکثر مونږ خلک دی باندې پوینټ اوټ کوي هم چې تاسو پکچرز وباسئ تاسو خلکو تصویران لګوي کنه الحمدلله اوسه پورې 2016 نه اوسه پورې مونږ چا داسې پکچر نه دی لګولې چې داغه کې د فیس ویزیبل وي فیس هاید وي نو مونږ دا ډیفرنٹ داسې کیس د پاره لکه پکچر دای چې لکه تاسو ته فار ایگزامپل د یو کې نه یا ارسو چې تاسو سره هیلپ وکړي چې دا د دې په تاسو پیسې راولې یا غسیس بیا کس لور کې اندن پکچر پروف ولولې چې دا ورلولې راشن مو کړو مثال هغه سٹور نمو پراپر لیست جوړ کو په سٹور والا نمبر می د سیم شوی دي چې سٹور وال پسې کس کالم کړی دی آیا تاسو نه دا شی پرچیز شوی دی او کنه او دونه شوی دی کنه زه خو یو ریکوست ودا کوم د خپل ډونرز د پارم چې تاسو کولم چاته پیمنٹ ورکړي لکه خلی یو پښتنه تی کوي لکه زما ډونر د ماته د خبره کړو وې د تا باندې شک نکوم خو چې زه درنه پښتنه کوم تا په زړه کې به یو یاره وي چې دا کس مانه تاسو کوي او چې کوم مثال زه درنه تاسو نو کوم نو سبا ته شیطان د هر قسم سوچ تاسو ته دی شي نو دی وجنه لکه مونږه داسې ډیفرنٹ پکچرز وباسو او هغه په خپل پیج باندې شو کو ورته په واتس اپ سټوریز باندې ورته شو کو چې لکه هغه شی چې کوم کون کې امونګه ورسولو راشنو کا میډیکلو لکه مونږه سٹارټینګ کیس کوم کړو دا یو جنیوا فصیحه نور دا غي کینسر او بلډ کینسر نو هغه مونږه دا ټریټمنټ اخسته او الحمدلله مطلب په 100 ورځو کې ډېر هغه ته ډېر کیموتراپي هغه او بیا هغه ملک ریاض سپانسر کړو هغه زموږ په پیج باندې چا منشن کړو ملک ریاض نو هغه بس ډایرکټ کراچۍ نه رالو او بلانک چیک هغه ته ورکو په شفا کې هغه مور لکه اوسم ما سره کانټیکټ کړه او هغه چې کومه ایکسترا پیمنٹ وته راغله هغه باندې مور اوس جمعات جوړ کړی د مدرسه ټایپ سمره دا کوم زیو داخله دا د پېښور اوس مرشي ماته لګ ډیر نیوز راغلی دي دا ارباز خان دی آی تھنک ارباز خان سره لکس پیژنګلو خو هغه مرته ډیر هیلپ اوټ کړو خو کینسر داس یو مرض دی چې ختمه سونه ډیر پیسې دونه کم دی دا غي علاج ډیر ایکسپنسیو دی دا راته وایي چې یو خو تاسو د دې د بلډ والا خبره مو تاسو خو کرونا کې مداخله ځل تاسو روانې دي دا راته وایي چې کم خلک غواړي چې تاسو سره رابطه وکړي یا دا چې فند تاسو درکې ډونیټ کې تاسو سره یا تاسو سره کار وکړي دا غي طریقې کار سره څنګه تاسو سره کانټیکټ کړي هغه موږ سره د فیسبوک پیج باندې هیلپینګ هینډز په تھرو باندې کانټیکټ کوي هیلپینګ هینډز په نوم باندې هم یو پیج دی کنه ډیرو خلکو فیک هم جوړ کړی دي فیک فصیحه په کیس کې جوړ شوی 17 پوسټونه پیجونه جوړ شوی چې هغه کې کوم زموږ مین ډونیشن 15.5 लाख रुपए هغه په GoFund Me په تر باندې یو کس چپا کړی لکه لاهور نه یو جوړ شو GoFund Me اپ د هیلپینګ هینډز په نوم او هغه د خلکو لکه ماته جاپان نه کال رالو چې ماته سره دومره پیمنٹ ولېګلو چې ما کو د GoFund Me اپ خو هغه مور جوړ کړی دی خو هیلپینګ هینډز نه دی جوړ کړی ځکه چې هیلپینګ هینډز بیل نشي ور جوړه سو پورې تاسو سره د بایر یو فیملی اډریس نه یا سنې کنه نو دسه هغه
لکه هغه پکې شو او نو ځکه ما ته پوسو کو چې د هیلپینګ هینډز په نوم باندې اوس فلحال یو دی ځکه چې ما هغه ریپورټ کړیو نو هیلپینګ هینډز یو دی او د هغې د لارې تاسو سره کانټیکټ کولی شئ. هغې نه علاوه په واتس اپ باندې لکه مونږ کانټیکټ نمبر مو منشن کړی دی نو مونږ هغه هم کولی شي په هغې باندې ما سره کولی شي کانټیکټ کولی شي. صحیح ده. دا راته وایي چې د سوشل ورک لکه ما ډېرو خلکو نه تپوس کړو ظاهره خبره د هغه انسان ته یو سکون ورکوي که نه. تاسو خپل ایکسپیرینس لږ موږ سره شیر کړئ چې کله داسې یو ضرورتمند کس لکه تاسو د ګلګت د دې ښځې ذکر وکړو تاسو د جینۍ چې کینسر و د هغې ذکر هم وکړو تاسو په کرونا کې دغه خل فیملیز دغه وکړو چې لکه کرونا کې خو کارونه ټول په ټپ ولاړو نو هغه چې کم کس ځات د روزانه دیاړي به کوله مزدوري به کوله هغې دپاره 5 کیلو چینی او 5 کیلو غوړي او داسې ورسره چې دی نو وړه دا یو ډېر غټ غنیمت دی که نه. نو کله چې دا هیلپ وکړي نو هاو یو فیل که نه؟ هیلپ سره خو اوبویس خبره ده ډېره خوشحالي کېږي. لکه ما خپله که زه ووایم کورونا کې چوټیانې وې یونیورسټیانې بند وې خو ما فیملی ما نه اکثر په دې ګیله کوي زه پېښور ته ډېر کم ځم همدې د وجې نه چې هلته چې زه لاړ شم زما لاس بیخي ونیولی شي فیملی وي فیملی سره ټایم سپینډ کولی جبکې کورونا کې هم زه دلته په اسلام آباد کې اوسېدم او دا فنډینګ هغه دپاره او هغه هیلپ هغه د وجې نه چې یو کس له ما بلډ ورکړی په 2018 کې مونږ دلته ډي چوک کې یو پروټیسټ لګیا و کشمیر ریلی ده نو ما ته یو کس کال وکړو ما خپل تره دپاره رالم خو هغه کس ډېر زوی و څه 35-38 ایرز یې زوی و د هغه کس هغه ما ته لکه سترګو کې اوښکې راغلې وایي د سوات نه راغلی یم او ما سره بلډ دپاره څوک نشته دی وایي پیسې پې هر څه ورکوم خو بلډ راته ارینج کوي ما ورته بلډ ورکړو هغه کس چې زه سوات ته مې فیملی بوتلې وه ما پسې دومره کالز کړي وو که نه وایي پلار مې وایي چې صرف دې کس سره زه ملاوېدل غواړم چې وایي لکه یو قسمه زندګي یو خدای راله راکړې ده خو وسیله تاسو نو داسې ډفرنټ ځایونو نه راپسې کالز راځي هغه ما ته وایي تاسو ما سره دې ځي کې هیلپ کړی نو آیا چې کوم سکون میلاویږي که نه هغه بیخي لکه هیڅ کې نشته دی که نه. بالکل بالکل. او څنګه چې الله تعالی دا فرمایلی دي چې زه خپل حق تا ته بخم خو د انسان حق تا ته نه بخم. بیا چې موږ دا هم ګورو چې الله تعالی د 80 میندو نه زیات خپل بنده سره مینه کوي او تاسو بغیر د لالچ نه او بغیر دې چې هغه ټایم هغه کار تاسو ځان دپاره کوئ خو تاسو د الله د بنده دپاره کوئ دا ډېر غوره کار دی. دې به واقعا ثواب ډېره زیاته مننه. تھینک یو. همیشه کامیاب اوسئ. الله تاسو له نور هم توفیق راکړي چې تاسو د سوسایټۍ د خلکو نور او د الله د بندګانو نور هم تاسو خیال وساتئ. تھینک یو سو مچ. لیدونکو همدې سره یو ورکوډ شان د مالو واپس راسانه کیږو. په خیر پښتونخوا. ستړي مشئ. په خیر رالئ. په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې وخت په وخت که موږ د هنر ډګر ته وګورو نو وخت په وخت په خیر پښتونخوا نه د خیبر پښتونخوا یعنی د KPK د خاورې نه ډېر ټیلنټډ خلک چې دي هغه راوتي دي نو هغه که بیا سندرغاړي او که هغه بیا اکټرز دي دا زه د فن یا د هنر د حوالې سره خبره کوم او هغه په نیشنل لیول باندې ډېر زیات کار کړی دی خو هغه وخت به داسې و چې یو ګیله به دا وه چې ټیلنټ ډېر دی خو موقع داسې نشته پلیټ فارم داسې نشته دی دا یو ګیله وه. بیا ورو ورو چې څنګه ټیکنالوژي مخکې تله نو بیا یو پلیټ فارم داسې چې لکه سوشل میډیا چې کومه ده هغه راغه او په هغې کې بیا یوټیوب چې دی نو چې راغو نو دا یو پرابلم خو چا کې چې ټیلنټ و چا سره چې کانټینټ و هغه مخکې رالل او کله چې هغې مخکې راغل نو خلکو هغه وکتل هغه یې اپریشیټ کړل او هغې ځان دپاره یو پیژنګلو جوړه کړې ده. نو په یوټیوب باندې یا دا وایم چې سوشل میډیا باندې خپل ځان په تاسو باندې منلی دی ستاسو په مخونو باندې مسکا راولي تاسو هغې سره مینه کوئ. ما سره دوه داسې میلمانه په خپرونه کې ناست دي چې هغې به تاسو پیژنئ د بیروزګار واینز مشر او د ساده ګل واینز مشر دوه میلمانه جمال خان او رب نواز خان چې ساده ګل باندې مشهور دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست ویم. ستړي مشر. السلام علیکم. څنګه تاسو ښه جي صحت ښه دی؟ ساده ګل ته ښه جوړې اوکې ښه. رب نواز او جمال دا راته وایي چې دواړه د یو بل د کم وخت نه پیژنئ څومره ټایم کېږي؟ فرسټ اف آل خو جی ډېره زیاته مننه ستاسو د دې پلیټ فارم هم پښتو ون چې موږ له دا موقع راکړه چې دلته راوبللو او ستاسو مخامخ یو. ډېره مننه شکریه ادا کوو. ټایم خو زموږ ډېر زیات لږ کېږي تقریبا 7 to 9 months په کېږي چې موږ یو بل پیژنو. او ښه صحیح ښه.
نو دا راته وایي چې اول د اکټینګ طرف ته یا د یوټیوب طرف ته یا سوشل میډیا طرف ته دواړو کې څوک راغلي فرست خو دې راغلی و ښه رب نواز تاسو راغلي وایي ښه نو اکټینګ سره د وړوکوالي نه شوق و د ورکوټي والي نه بس جي دغه ګپ شپ او ټوکې ټکالې وې بیا پکې سوشل میډیا دور کې بس بیا فیسبوک پیج هغې ته راووت د هغې نه پس بیا یوټیوب چینل ته داسې ښه رب نواز د دې نه مخکې چې دلته راشي نو څه به مو کول څه مصروفیت به ما به د اسلام آباد پنډۍ اسلام آباد کې به ما دلته کار کوو په ګاډۍ باندې به ما د کباړ کار کوو کباړ به مې راټولو کوڅو کې هغې کې بیا زه زخمي شوم بره چت نه راپرېوتم د لاس مې دوه ځای مات شو نو چې بیا دې ځای نه کله لاړم دوه کاله به کېږي د هغې نه پس پې ما ویډیوګانې شروع کړې په اماتلاس ویډیوګانې مې راغلي دي نو دا راته وایي دا آیډیا درته څنګه راغله دا ټیلنټ دې ځان کې څنګه موږ خو اکثر نه که نه وړوکوال نه مو شوق خو لږ ظاهره خبره ده هر یو کس چې کوم دی موږ ټول داسې های فای فیملی نه نه یو هر یو کس خپل محنت کړی دی ځان یو ځای ته رارسولی دی که نه خو موږ ته ځینې خلکو ته وړوکوال نه پته چېرې زه به دا کوم هغه هغه ډایرکشن باندې لاړ شي نو دا راته وایي چې تا ته څنګه پته ولګي چې ستا دننه یو ایکټر دی او ته پکار چې اکټینګ وکې دا آیډیا څنګه راغله تاله هغه چې زما د ورکوټي والي نه دا شوق و دا مې ټارګېټ و چې انشاءالله چې زه به چاله خفګان نور کوم خوشحالي به ټول عمر وکړم په ریل کې م اوداسې نو د بس دغه او نو بیا هغه تاسو خو چونکې د کور ریسپانسبیلیټیز ذمهواریانې وي نو تاسو هغې نو زه دا یم چې اول ویډیو مو څنګه جوړه کا یوټیوب آیډیا دله چا درکا اکټینګ دې څنګه وکړو دا درنه تپوس کوم دا زما یو بل ملګری دی الله دې ښه او باد ساتي زما د هغه ملګرتیا وه هغه په ایډیټینګ هم پیدا په کیمرامینۍ هم پیدا او یو فیسبوک پیج یو نو هغه ځان اساس کړی او یو به هغې ته ویلی باسین نیوز باسین نیوز دغه پیج و په هغې باندې بیا زه پنډۍ نه لاړم ویل ما سره ویل یو ځای کار کوو نو زه به هلته به مې یو خاکني مې وکړه چوټۍ کې چې به لاړم بیا به دلته کار له رالم 2 میاشتې 3 میاشتې پس به بیا نور ریکارډینګ وکړو هغه خلکو خوښ کړو نو بس بیا یوټیوب ته راووتو نو بس چې کله مې ساده ګل کرکټر ستا مشهور دی ساده ګل کرکټر یې د کوم ځای نه اخیستی ولې د ساده ګل دا راواغېسته کرکټر دا یې د کوم ځای نه ذهن ته راغلی اصل کې زما دا سادهګان ډېر زیات خوښ وو او سادګي د هر چا خوښه ده سادګۍ هغه خبرې چې تا ته یو ساده انسان د درګي خبرې راته کوي نو ډېرې خوږې لګي لکه د ماشوم په شان ته او عاجزي خو د الله پاک خوښه ده نو بس دا سادګي او عاجزي دا دواړه زما ډېر زیات خوښ صحیح ده او بیا دا کرکټر له ځان له نوم کېښودو راځم به جمال ستاسو طرف ته ستاسو راتګ څنګه وشو ما خو دغه شان به مې دا ویډیوز کتل فنیز او سونه واینز والے چې دي ملګري او نو اسې بس یو ځل مې کزن و هغه ناست و ما ته یاره راځه دې فیلډ سایډ ته ځو یو ویډیو هم لومبنې وکړه خپل کزنز وغیره راغون شو نو هغه خلکو ډېره زیاته خوښه کړه بیا پکې د سره ملاقات شو بیا نور ملګرو سره سونه واینز والے چې دي نو هغې نه بس ورو هغه سټپ دغه شو بیا ما د کمباین موږ ویډیو سټارټ کړل نو زما د کوم کمبینیشن چې دي هغه خلک ډېر زیات خوښوي نو انیشلی چې تاسو دا ویډیو نو دوی غوندې چې ته فیسبوک باندې ورکړه که نه زما سټارټ نه یوټیوب چینل صحیح ده ښه او دا بیروزګار واینز نو مې ولې بیروزګار واینز دی هغه زما یو فور ملګري مونږ چې کله سټارټ اخیسته جي نو کامران عارف زوما هغه هم بېروزګار و زه هم بېروزګار نو موږ چې کېناستو یار کې ماسټر وکړې او هغې نه پس بېروزګاري اوکې نو هغه ما ورته یاره مې څه نوم څه نیم باندې چینل سټارټ کوو هغوی وي یاره هسې هم ټول بېروزګار یو وایي دا بېروزګار ټیک دی نو هغې نه بس دا نیم شو بیا ښه نو هغه ملګري اوس هم در سره دي تاسو ټول یو ځای نه هغې بس خپل هغه فیملی دغه راشي که نه جي نو هغه جاب یو ځای جاب کوي بل ځای کوي ښه نو کله چې د عیار وې نو هغه ټایم کې دا سوچ کړو چې تا نه به راتلونکي کې یو یوټیوبر جوړېږي یو اکټر به درنه جوړېږي نو انټرنیشنل ریلیشنز دې بیا ولې وې دا خو ډېر ګران کار دی دا خو جي لکه انسان ته پته نه لګي چې ما زما فیوچر کې هغه وخت کې د پلان و ذهن کې چې یاره زه به اکټر داسې پلان نو چې یاره زه به راځم سوشل میډیا ته یا به ما ته یو داسې مقام ملاویږي داسې ځای نو هغه نو خو اکټینګ سره داسې شوق دی اکټینګ به دې کور لایک اوکې نو داسې ده چې ما سره ناست دی رب نواز او جمال خان نو دوی خو تاسو همیشه په یوټیوب باندې کتلي راځي چې دوی یو ورکوټ شان خاکه وګورو څنګه یو ورکوټ شان خاکه تاسو به دا وایي چې زه به د ساده ګل یا د رب نواز سره په غوسه خبرې کوم هغه لږ اواز کم او نو ځکه زه چغه وامه که نه نو داسې ونه وایي چې زه د باندې غوسې کوم
ښه نو تاسو به یو دا زمونږ یو فني دغه کړو ویډیو سکول استاد او دې مې شاګرد دی. ښه ته استاد دې شاګرد نو هغه ډېر زیات خلکو خوښ کړی زموږ چې څونه مینهوال دي مسافر دي او بار بار هم وایي چې که چېرته هم لاړ شو موږ ته یاره دغه خاکه وکړه تاسو. نو راځئ چې اوس یو خاکه ګورو چې په هغې کې چې دی نو جمال چې دی هغه د سکول استاد دی او رب نواز چې دی هغه د سټوډنټ دی. نو راځئ چې د استاد او د سټوډنټ منځ کې چې دا خبرې دي دا موږ او تاسو استاد یو او صحیح ده ساده ګل اوس خپل استاد سره زم چې دی باندې سکرین کټ کې نو زیاته ښیي. اوکې او سٹارټ کوو او جی سٹارټ پلیز. هغه دغه والا پکې مګ کم یو هغه اوس د خپل مېس کې مشورې کې زه به تاسو سره لږ خبرې کوم لیدونکو چې اوکې ریډي دو نظر اوکې ټیک ده اوکې زه به تم کیمرا ایکشن صحیح ده کیمرا رول ایکشن. وما مسلمان ته ساده ګولې جی زه ساده ګولې ولی استاد جی ما څه چل کړی ویم تاسو ته پته شته نه مسلمان ویم سکول دې ټاپ کړی دی پیمانه استاد جی که زه دې خبرې زه ځان سره صرف خپل بیک راوړم او د ټاپونه نه یم خبره من ګره خپل ټاپونه شته ویم مسلمانه دماغ دې خراب دی زه ته ویم پس پوزیشن دې اخیستی استاد جی پیمان کوم اخیستی بل چا به اخیستی زه په سرکاري شیزونو کې ګوتې نه وهم دماغ دې خراب کوم مسلمانه ویم ځان سره سبا پلار راولې اورې که نه چې سکول ته راځې ولې استاد جی هغه پلار نه زه پلاره خدمت وایه ویم دا ستا زوی دی مسلمانه ویم زوی دی پس پوزیشن اخیستی دی نه نو چې ده دا پس پوزیشن اخیسته ساده ګوله تا ته ما نه وایي چې ته به په داسې شیزونو کې ګوتې نه چې کوم سره ستا کار نه دا جي پیمان کتې زه خبر یم په خدای خبر شه چې چا اخیستی دی خو بس بل نه پکې ما راګیرئ نو کله وایي د سکول ریکارډ دې مات کړی او کله وایي ټاپ راغلی او اوس یې پکې د پس پوزیشن خبره مو وکړه ویم دماغ مې خراب کړی یاره یو غونچه ګل دی او یو ساده ګل دی مسلمانانو زه هم لیونی کړم ویم زوی دې پاس شوی دی بل کلاس ته وړی د مسلمانه ښه پاس شوی یم استاد بیا خو صحیح ده راپنجه شه د چا د قصده معلوم دی صحیح شو ویری ګوډ ډېر ښه سکرپټ څوک لیکي دې دپاره سکرپټ زمونږ داسې نه مطلب چې یو پراپر سړی لیکل وکړي که نه زمونږ آن سپاټ ډایلاګ وي مطلب اوس که تاسو وایي چې یار مونږ ته په دې ټاپ دا شیز په دې باندې یو فني ایکټ وکړي نو هغه بس ما د یو بل جواب ورکوو هغه فني انداز کې هغه خپلې خبرې ما د سیګمنټ شروع کوي چې دې کې هېڅ شک نشي چې زمونږ د کې پی کې زمونږ خاوره ډېره زرخیزه ډېر ټالنټډ خلک دي دا ډېر غټ اکټرز دي چې هغوی دا نشي کولی وداوټ اني سکرپټ او دغه آن د سپاټ چې دی تاسو هغوی له څه ووایئ او هغې کې دا یو ډېر لوی ټالنټ دی چې تاسو یې لرئ او یقینا چې دا اوس څنګه تاسو ته ما وویل تاسو څنګه ایکټ وکړو ډېر زبردست او په دې کې هغه زموږ د ځینې کلیوال ساده خلک چې کوم دي د هغې ښایست هم دی که نه هغې کې ډېر مزه او ډېر زبردست هغه پکې دا دی چې خلکو ته یو میسج هم دی چې فرسټ راشي که نه کلاس کې نو ماشومان دې ته موټیویټ کېږي هم که نه ښه دا راته وایي چې تاسو دا ویلې چې موږ هلته فی البدینو دا سچویشن کوم ځای نه راوړئ چې نن سکول باندې کوو یا نن دې باندې آیډیا خو مطلب مشوره کوو که نه نن اوس په دې آیډیا باندې پکار دی یا په دې آیډیا یا داسې ماشاءالله د دم خپل ذهن صحیح دی چې سار راپاسي وي پلاني ویډیو سکرپټ مې ریډي کړی دی ذهن کې بس هغه آیډیا راولي بیا ورپسې موږ ځو ښه تاسو ویلې چې جمال چې زه ورسره جاب هم کوم صحیح ده او جاب سره چې کوم دی بیا ویکینډ باندې تاسو چې کوم دی یوټیوب دپاره هم ټایم وباسئ نو ساده ګل تاسو چې کوم یې نو تاسو اوس فل ټایم ایکټینګ له ورکړی دی که نه خپل کار روزګار هم ورسره مخکې نه جی زه ما خو بس دغه پنډۍ کې مې کباړ کار به کوو د هغې نه پس چې بیا زما لاس مات شو نو څه وخته پورې مې سوزکۍ چلو پردی نو اوس چې سوزکي هغه دغه مې ریوري بیا پرېښوده نو چې څومره ټیم دی ایکټینګ له ورکوم ډېر ښه او خپل دغه خبره چا خبره مړی ژوندی هم پکې خپل پالو نور څه کار روزګار مې لا پیل خل نشته ډېر ښه نه نو دا خو فل ټایم جاب دی چې څوک یې اوس موږ زه خبر زموږ ټولنه کې اکثره نه که موږ چاهته موږ ډرامه کې کار کوي وایي ښه ډرامه کې خو کار کوي خو کار څه کار کوي که نه لکه اوکې دی دا کوي دا لږ ټایم پاس دی لیکن دا فل دا اوس جاب خو ډېر ښارونو کې ډېر ځینو کې اوس هم خلک دا ایز ا جاب اخلي چې اوکې ایکټینګ چې کوم دی دا هم یو جاب دی هغې نه انکم راځي که نه خو ډېر خلک به داسې وایي چې لکه موږ خیال دا له یو تفریح دپاره یو کار دی که نه ښه
نو ساده ګل دا راته وایي چې اوسه پورې چې تاسو دواړو یا ځان له ساده ګل به اوسه پورې څومره خاکي کړي داسې حساب کې یاره بې حسابه دي ما معلومات نه کړی 100 به وي 200 به وي 300 یاره ډېرې به وي انشاءالله او کمې به نه ډېر اصل کې د ده اوس لږ ټایم وشو چې د خپل پرسنل چینل دینه مخکې چې څنګه دوی وایي چې ما فیسبوک د نورو خلکو دپاره دی یو چینل سره بیا بل سره بیا بل اصل کې بیا اوس د لږ تقریبا 1 ایئر کېږي چې د خپل پرسنل چینل کولاو کړی دی نو هغې باندې به تقریبا وي 40-45 خو هغې به خپل چینل چې کوم د دی دی که نه ښه دا راته وایي چې تاسو 2 یوټیوب چینل لرئ ولې نو اصل کې مو دې چې کله ملو شو نو زمام چینل هغه یو سټیج ته رسېدلو د دم یو سټیج ته رسېدلو نو بیا هغه موږ خپل پرېښودی نه شو به د دې د وجې دواړه رننګ نو څنګه کوئ یو سکیټو کې دواړه باندې اپلوډ کوئ که نه هغې له جدا جدا سیټرډے او سنډے ریکارډینګ کوو جی یو چینل او بل چینل نو کله جګړه نه کېږي چې د ساده ګل دی دا خاکه خو به زما په چینل باندې اپلوډ دی که نه هغه مخکې نه ډیسایډ وي دا نشته مونږ چې که ویډیو وکړه او ریډي شوه که هغه د چینل ته اپلوډ کړو که خپل ته اپلوډ پرابلم نه دی پرابلم نشته او پیسې تاسو دواړه کمباین چې هر څه انکم دی هغه راځي ښه صحیح ده دا راته ووایه چې ستاسو نه که نه کله فیملی طرف نه دا دغه نه چې هلکه تا دونه سبق چې وې نو د دې دپاره دی وي چې ته به راشي یوټیوب ته به کښېنې یا ته به ایکټینګ به کې نو مشکلات هر فیلډ سټارټ کوي جي یا زه چې د کله راتلم او ما سټارټ اغشته نو ما به کور کې دا نه وي چې زه چېرته ځم کله به متې ملګري مور بیماره ده او کله یې مړی شوې ده کله په پټه باندې به تلم بیا ټایم سره چې ورو ورو فیملی کې پته لګېږي نو اوس دومره څه پرابلم نشته سټارټ کې راته ډېر سټارټ کې و پټه به و اوس هم زما زیات زما نیمه فیملی ته پته نشته چې د ویډیوز راځي یا دی ایکټینګ کوي صحیح ده دا راته وایي چې ستاسو دواړو ملاقات کوم ځای کې شوی لکه څنګه چې تاسو ستا بیلو دوی بیلو ملاقات څنګه وشو او بیا په دې باندې څنګه اګري چې تاسو دواړه به په کار چې یو ځای کار وکړئ ملاقات خو زموږ داسې شو چې یو ریکارډینګ و په هغې کې مو دې ملو شوي زما د خاکي ریکارډینګ قرباني میلیونو کې خلک کتلې ده او قرباني خاکه وه هغې له راغلي ریکارډینګ بس هغې کې مو څه ګپ شپ سټارټ شو بیا ترې ما تپوس وکړو ما ته دونه ښایسته کیمرامیني کې او ښایسته کیمره استعمالوي نو ستا خپل پیج نشته وایي نه بېروزګار وایم دی بس بیا د هغې نه پس د شارټونه چې ما وکاته دغه نو کار یې ښه خو لکه څوک ورسره ونو نو بیا ورسره ما ملګرتیا وکړه ورورولي قسم ده بس یو بل سره سټارټ کړو بس اوس کیمرامیني مال هم دا کوي ځان له هم کوي ایډیټینګ ځان له هم کوي مال هم کوي او خاکي هم روانې دي بس یو شانته چې کومې چینل د خاکي لمبري چې هر یوه تیاره پرته وي بس استې ورکوي څومره خاکي ورکوئ تاسو من کې هفته کې نه هفته نه من کې 2 to 3 یو چینل باندې یا 2 راشي یا 3 راشي ښه صحیح ده او څنګه چې تاسو چې موږ ویکینډ باندې کار کوو هفته اتوار نو هفته اتوار چې کار کوئ نو یو ورځ کې څونه سکټس جوړوئ تاسو لکه یو ورځ کې یو سکټ تاسو جوړیږي ښه صحیح ده ساده ګل دا راته تاسو واده کړی ماشومان هم شته او جی تاسو ماشومان دي تاسو زما 3 بچي دي شکر دی ښه صحیح ده او هغې سکول ته ځي سبق وایي بس یو سبق وایي ماشوم او هغه دوه چې کوم دی لا واړه دي ښه یو جینۍ د دوه هلکان دي ښه صحیح ده د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی څنګه دي د کوم ځای د کوم ځای سره ستاسو تعلق دی یاره جی زموږ ضلع چرسده ده مندړي بازار ښه تاسو چارسدوالې نو وریجې دې ول نه وروړي غټې ګاډي کوي غټې وریجې ول نه وروړي وایي چارسدې نه خو څوک راځي په کار چې غټې وریجې راوړي یاره بالکل مشهور دي چرسدې چې اول مشهور دي او موږ چېرته ځو نو پیړې خو به دې راوړې وې نه پیړې مردان کې بس نه د رزړو میټایي ده هغه رزړواله مټۍ ما ته د چارسدې باره کې ډېره معلومات شته ما نه پړې چې تاسو میلاویږي هلته د خوراک ښه او تاسو زه اتمانزو 400 ښه نو دواړه د 400 د یو ځای تاسو که نه نو خوښ هم ده چې یو بل سکټ وګورو لیدونکي موږ خبرې اترې کوو لیدونکي هم پښتون باندې ستاسو یو بل سکټ وګوري یو بله خاکه موږ پلار راته وایي الوچي راوړه که نه الوچي راوړه صحیح ده پلار راته وایي الوچي راوړه نو زه بېموسم الوچي نو ما ته خو لکه زه وګرځم الوچي پیدا نه کړم ځان سه الوګان راوړم ښه نو هغه ما ته وایي دا څه دي دا جي دا الوچي دي
راځي چې وګورو صحیح ده ملدا لوچی دی هغه دا څنګه لوچی ته ماته ثابته کا دا کردار کا نو پلار ته پلار ها صحیح شو دا خپل ګټه شو السلام علیکم داجی وعلیکم سلام داجی زه د بازار نه رالم وایم تا ته ما الوچی یاد کړو مسلمانه دا الوچی دی کنه داجی دا الوچی دی کو دا لوګان دی دا الوچی دی دا څنګه الوچی ته ما ته وای دا څنګه الوچی نو چې اوس یې ته ثابته کوم بیا به دې ته الوچی وي او ته ما ته ثابته که سبا ټیک ده داجی دا د الو سره به ایک مرګره کی او نو دا والا الو ایک الو دو الو تین الو چارو الو پنجو او الو چی دا اوس الو چی دی او کنه دی مسلمانه اوزا پاسا دماغ دې خراب کړ نو تا ویل الو چی راوړه نو الو چی اوس په بازار کې جنشته نو ځان خو ته نشم الو چی کوله خو دا لوګان ته الو چی شو مسلمان شپږ لوګان را پس وروړي ودا الو چی دی چې وخت دی وام کنه دا قچل دی پتا کې داجی چې به منیم نو خو زه خیر دی د چاره قسته را پنځه جا ډېر ښه داسې کلي ته خو به ستاسو تګ راتګ کېږي داسې کرکټرز داسې خلک شته داسې ساده خلک اوس هم وي اوس کم دي ډېر شته خو شته خو کم دي هغه اوس هغه سادګي او هغه کمالتوب هغه نشته زمونږ د خپل کلي کې یو ساده انسان او مشر ورته ویل د پکې پاک کا د هغه په خپل هم ګرمي شوی هغه کردار ما کړی دی خپل خاکو کې په خپل هم ګرمي شوی نشته دغه ته وړی و لښتي ته وړی و نیر ته او په هغې کې ولسمې غوپې ورکړی پکیله نو هغه چې ویل اوس پاک شو چې کور ته یوړو سو چې ورکېستی اور واخیسته نو هغه کردار ما شو کړی دی ډېر پکې رسه شته ښه صحیح ښه دا راته ووایه ساده ګل چې ستا د خوښې اکټر څوک دی چې لکه تا به هغه ټي وي کې کتل او یا فلم کې دې کتل څوک اکټرز دې څوک خوښ دي چې زما څوک خوښ دي هغه زما د خوښ اکټر چې کوم دی لمزیب مجاهد دی لمزیب یس ښه دا هغه خو سم ډېر ښه کرکټرز کړي دي که نه کوم کرکټر دې زیات خوښ دی د هغه بس د لمزیب مجاهد اکټینګ مې خوښ دی هغې کې تاله اوس تا بل اوس یو کړی مو ویډیو کې کوم یو د عالمزی مجاهد صاحب یو کرکټر او بالکل د هغې خو ډېر کرکټرز دي که نه او ما هغې سره زما خپله فرسټ پلی چې کومه وه روغ لیوني دلربه والا هغې سره کړو بس موږ خو بدقسمتي ده چې داسې اکټرز موږ نه بهر لاړل بټ هغه لیجنډ دی وایي کې شک نشته چې بل علمزی مجاهد به بیا نو کوم کرکټر دې کړو مخکې ورځو کې د علمزی ابل چې موږ نه ویډیو اسکول ته چې اسکول ته چې تا وې نه ځم هغه به اوس کې ځکه چې علمزی ما ټول کرکټرز کتلي دي که نه ما ورسره کار هم کړی دی هغه اکټ به راته نه د هغه اواز هم لږ ټیمپو هم استعمال کړی نور یو بل شارټ و خو دا لنډ هم کړی دا چې زموږ په خاکه کې راځي دا به ښه پوره راځي خو موږ شارټ کړی و نو صرف هغه لومړۍ خبره هم ترې اخیستې وه هغې کې بیا میسج دی زموږ د سایډه نو هغه میسج دې ځای کې نشو شو کولی هغه د پلار کردار دی پکې زموږ د حاجي ګل پاټ بل کس کوي هغې کې زه ناست ساده ګله دا راته ووایه ولې ناست ته سکول ته نه تلې یاره جینې سکول ته نه تللی ولې بس نور سکول نه یم جي نو ولې مړی بس پلاره تر وخت قاریږي وایي ته بر نه که یو ځای ته ورځي کوم ځای ته چې سړی ډېر ورځي نو هلته عزت کمېږي سکول ته خو موږ روزانه ورځو جي هغې کې بیا ما یس دا د هغه شهزاده والا کرکټر و که نه نو هغې کې بیا د هغه والد صاحب چې کوم زموږ هغه ما باندې راباندې کړي زه ورته یم دا جي ول ولې کمینګ سکرپټ دی هغه وایي دا زه ورته یم دا جي اول ولې کې هغه وایي دا دې کې ستا عزت جوړېږي سکول کې زالته کې وایي دا به د دې راځي وایي علم چې کوم دی او تعلیم چې کوم دی دا رڼا ده دې کې ستا مستقبل جوړېږي هغه بیا پکې ډېرې خبرې وکړي خو موږ د هغه شارټ دغه راواغست کړي ستاسو فیورټ اکټر څوک دی زما خو زیاتر چې کوم دی نو اسماعیل شاهد صاحب او سید رحمان شینو صاحب چې زما ډېر فیورټ نو ملاقات هم کله شوی ستا خو به علمزیب سره ملاقات نه شوی نه خو بهر خیر اوس خو پاکستان کې نه دی ستاسو کله ملاقات زما شوی دی اسماعیل صاحب سره مې شوی صحیح ښه دا راته وایي چې د خلکو ریسپانس داسې زموږ داسې یو سوسایټي کې اوسېږو چې هلته څومره خلک مینه کوي دومره خلک دي چې هغه غلط خبرې هم کوي هغه مخنیوي هم کوي هغه ستا اړه هم وایي که نه ما نن پروګرام شروع کې هم داسې وایي چې خبردار چې تا ته پته وي چې زه څه کوم تا ته ځان ښه ښکاري او تا ته پته ده زه ښه کار کوم بس هغه څه د خلکو خبرو ته نو آیا ساده ګل تاسو هم داسې د خلکو د نفرت یا د خبرو یا د نیګیټیو څیزونو سره مخامخ کیږئ
یاره زه خپل ځان زما کوم سوچ چې زه په خپل سوچ باندې صحیح لګیم او اوس که زما د سوچ نه علاوه بل څوک زما یو خبره برداشت کړي یا د هغې نه غلط مطلب واري نو دې کې زما څه غلطي نشته دا د هغه خپله غلطي ده ګنې زه خو یې ظاهروم چې څنګه خبره کوم هغه شانته او ساکردار هم کوم او باقي دا نه چې داسې څوک وي داسې نیګیټیویټي تاسو ګورئ یا داسې منفي خبره ګورئ ستاسو ریاکشن سي تاسو څنګه هغې ته ریسپانس کوئ هغې سره څنګه ډیل کوئ داسې وایم تاسو اوس لکه څوک تا ته داسې خبرې چې مړه دا یا کومنټ کې مخامخ راشي مړه داسې کې داسې که نه دغه خبرې موږ نه دغه وړه ته نه اچو هغه چې وړه ته بې وسه انسان جوړېږي دې خبرو پروا موږ نه ساتو ځکه چې زیاته مینه د کم ځای نه تاسو ته راځي پاکستان نه بهر نه ځکه ډېر مسافر هم چې هغه انټرټین کېږي که نه هلته کې مسافرۍ کې ناست وي نو ستاسو خاکي چې دي یو ډېر ښه انټرټینمنټ دی هغې دپاره دغه د هر ملک نه دي زموږ چې پښتانه چې کم ملک کې دي پښتانه او کم ځای کې دي نو هغې د هغې مینه موږ ته رارسي که هغه په پاکستان کې دی که بهر دي خو زموږ چې کوم پښتون روډ کم ځای کې دی نو هغه د هغې مینه موږ ته رارسي تاسو څنګه نیګیټیویټي سره دغه کوي ځکه چې زمونږ خو ما د څنګه درته وایي که نه چې زمونږ یو پرابلم د خلکو دا دی چې لکه هغه به خپله یو کار نشي کولی خو چې بلې کوي نو هغه هم نه پرېږدي چې وشي که نه او هرډلز لکه څنګه چې تاسو دا وایي لکه دی دا وایي چې لکه یا تاسو دا وایي چې زه بیزي یم د هغې نه پس چې دی نو زه ټایم راباسم چې زه کار وکړم دغه وکړم که نه خو ډېر خلک دا دي چې هغه وزګار دي او هغه وزګار ټایم دی دپاره چې ځان دپاره یې ښه یوز کړي یا د نور دپاره هغه څه کوي هغه د نور خلکو دپاره پرابلمز کریټ کړي هغه او نو تاسو دې نیګیټیویټي سره څنګه هغه بس زه جسټ اګنور کوم ښه هیڅ ریسپانس نه هیڅ ریسپانس نه بس خلک دي لګیا دي که څوک ډېر وي او که لږ وي هغه خپل ټایم ځان له ویسټ کوي هسې که څوک د پسې ښه وي نو هم تا باندې څه دغه بندیز یا څه دغه نه راځي او که بد وي که ښه وي هغه تا ته څه پرابلم نشته نو داسې په یوټیوب کې چې موږ د پښتونخوا طرف ته وګورو که نه ځینې خلک چې دي هغه روسټینګ کوي ځینې خلک چې دي هغه ستاسو غوندې خاکې جوړوي که نه ځینې خلک چې کوم دي هغه هسې راځي خبرې کوي او بدې ردې وایي او هغه مشهورېږي که نه نو تاسو ګورئ دا ټولې ویډیوز ګورئ تاسو ځکه چې تاسو پخپله یوټیوبرز یې که نه نو بعضې ټایم راشي وګورو خو دونه ټایم نشي هغه وګورو ځکه چې کانټینټ راغستلی که نه نو هغه دا چې سړي که یو لکه زه میډیا کې یم نو زه ګورم چې لکه چېرته څه روان دي ځان اویر ساتم چې څوک څه کوي چې زما ته هم پته وي چې زه کوم خوا روان یم نو هغې دپاره مې تپوس وکړو چې آیا تاسو ګورئ د نور خلکو اکټیویټیز لږ ټچ کوو که نه چې ګورو چې یاره څه روان دي او تاسو نه ما خیال د واده تپوس ونه کړو تاسو واده کړی ماشومان نه زه ما لا واده نه دی کړی ښه ښه صحیح ګنې به داسې غونج منج ناست وې لکه ساده دا زما بدمعشي دی بس کور کې عادت کړی ښه یارولې ښه حالانکه دلته نشته چې اسلام آباد ته را رسیږي ته به واپس 400 ته رسېدلی خو یارول یې ډېر زیات نه جی دا خبره ده زما سوچ چې کوم دی دغه طرف ته بله خبره دا ده چې هر ځای کې زما دغه ناسته پاسته نه یاریږي بس نه یاریږي بس خیر دی وایي د شپې په تیاره کې هر څوک ویل څوک حل وایي څوک نه وي ښځې نه ټول یاریږي اوس خیر دی دا مخ خاکه کې ویلي ښه ډېره زیاته مننه چې تاسو دواړه راغلئ کامیاب اوسئ خوشحاله اوسئ تھینک یو سو مچ مننه تھینک یو لیدونکو همدې سره یې ورکوټ شاندمالم واپس راسانه کیږو د ورکوټ شاندمې نه پس په خیر پښتونخوا ستړي مه شئ یو وارې بیا په خیر راغلئ په خیر پښتونخوا ته لیدونکو زموږ نن پروګرام تاسو کتو تاسو معلومه ده چې موږ کوشش دا وي چې 15 ورځې پروګرام دی نو 15 ورځې موږ تاسو ته ډفرنټ میلمانه چې کوم هغه زموږ هم د دې ټولنې نه هم د دې سوسایټۍ نه دي که هغه بیا انټرټینر وي که د هغې سره که هغه سوشل ورکر وي که هغه پالیټیشن وي او که د هغې نه علاوه هغه ایجوکیشنسټ وي او که هغه هیلث سره ریلیټډ وي نو موږ هغه ټول میلمانه راغواړو او داسې نوي ځوانان چې هغې لاسته راوړنې لري هغه تکړه وي او واقعي چې هغه زموږ او ستاسو سوسایټي او زموږ ملک چې دی هغه ډېر ښه ریپرزینټ کوي زموږ سیمه ډېر ښه ریپرزینټ کوي نو هغې دپاره هم دا پلیټفارم شته دی نو تاسو هم کولی شئ دې پروګرام کې موږ سره د وټساپ د لارې چې دا وخت تاسو سکرین باندې ښکاري د هغې د لارې موږ سره رابطه وکړئ موږ ته میسیجز راولېږئ او تاسو د وټساپ نه علاوه زموږ چې کوم ایمیل اډرس دی د هغې د لارې هم موږ سره رابطه کولی شي موږ ته میسیجز رالیږلی شي لیدونکو زموږ چې کوم د سوشل میډیا پلیټفارمز دي د هغې هینډلز دا وخت تاسو سکرین باندې ښکاري که تاسو په انسټاګرام یې که تاسو په فیسبوک یې که تاسو په
ټویټر باندې او یا هم تاسو چې د یوټیوب چې د هغه کتون کې نو تاسو زمونږ د هم پښتون اکاونټ سي دی هغه تاسو فالو کولی شئ تاسو به اپډیټس هم ملاويږي او په یوټیوب باندې بل شي پروګرامونه د پخیر پښتونخوا نه علاوه چې هغه تاسو کتلی شئ لیدونکو مال اوس اجازه راکړئ ان شاء الله که ژوند خیر بیا به ان شاء الله تاسو سره ملاقات کی ترغیب پر خپل خیال وساتئ په لوی الله مسپارم د الله پامان